دا بعضې کورو کې کالي ځینې جوړ سوي وي د ګونیو څخه، هغه د وړو ګونۍ وي یا د سیمټو ګونۍ وي، داسې فرش یې ځینې جوړ کړی وي یا کالی ځینې جوړ کړی وي، بیا پر هغو باندې ناست وي. که چیرې په ګونۍ باندې یا په بل کالي باندې خط لیکلی و، فرش ځینې جوړول مکروه ده. که هغه خط د هر شي وي، که هغه د غی نوم لیکلی وي یا د غی حروف وي، که د هر شي حروف لیکل سوی وي، پر دې باندې کښېنستل مکروه دي، ځکه دا یو حروف دي. لغه څخه کالی جوړول، لغه څخه فرش جوړول دا نه ده صحیح. لکه څنګه چې په عالمګیري کې راغلی دی صفحه نمبر 330 جل نمبر 15. نو داسې یو قول هم راغلی ده، که چیرې په دې کې د فرعون نوم لیکلی وي، ابو جهل نوم لیکلی وي، بیا هم داسې فرش جوړول، کالی جوړول یا پر هغه باندې ګرځېدل یا ناسته کوې یا باندې پرېوځې، دا مکروه ده. دا کالی مه جوړوئ، ځکه دې کې حروف دي، ف ده، ر ده، عین ده، وو ده، داسې حروف کې شته. نو حروف چې جمع بیا نه ده صحیح. دغه رقم په رد المحتار صفحه نمبر 610 جلد نمبر 9، دغه رقم په عالمګیري کې اخر 300 صفحه نمبر 322 جلد نمبر 15. نو زما مطلب دا ده، که چیرې په ګونۍ باندې یا په بل کالي باندې که هغه ګونۍ د وړو وي یا د سیمټو وي یا د بل شي داسې ګونۍ وي، په هغه باندې خطونه لیکلي وي، نو هغه خطو څخه فرش مه جوړوئ، مه کالی جوړوئ چې تاسې پر ناسته کوئ یا پر ولاړ یاست یا پر پرېوځئ، ځکه دا حروف دي. نو د دې حروفو عزت وکئ، یعنې په دې حروفو باندې مه کښېنئ، مه یو په داسې دغو باندې کښېنئ چې پر هغه باندې داسې لیکل سوي وي، دا خطونه نومان په لیکل سوي وي، نو پر دې باندې مه کښېنئ او مه دا کالی جوړوئ.